الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. सूरत रूम मक्की सूरत है। बस सूरे इंशिकाक ना नाजिल शवे दे सलूर अत्यायम पनुजूल के और तरतीब द सूरतों के 150 नंबर दे। सूरत के बिशारत और कई मोमिनान होता और तखवीफ और कई मुजरिमान होता। मसला तौहीद बयानई पागी वल्ला दलील अक्ले पेश कई। सोच की मसला तौहीद मनी नुइले बिशारत न और के और सोच के न मनी नुआई तैयार और कई कल दुनिया यारा कल आखिरत यारा दुनिया कारुना रुकावट जोड़े दो। खास कर ब्याद रिज़्क मसला रिज़्क अल्लाह दा ज़फराखुम और जे तांगुम इंसान तगूरी चावा खराबी की नवा सरा नागल ब्या डेर वर की और चौसर खराबी की नब्यावता लगवर की उस नननी सबक के सूरह रूम आयत 38 के अलावा चार चाहता खपल हक वर का खपलवान तदागई हक वर का मिस्किनान तदागई हक वर का मुसाफर तदागई हक वर का कुरान हुकूकुल्लाम जिक्र कई इदाला हक अदा का और हुकूकुल इबादम जिक्र कई तो बंदिगान हुकूकम जिक्र कई नजरता नननी सबक के अल्लाह वफ़ात ज़ल कुर्बा पसवर का फलवान उताओ हक ददई फल दद हक वर का वल मिस्कीना और मिस्किनान उताओ वमन सबील या मुसाफिर उताओ अच्छा तकफल हक वर का ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना दा गरद द परदा कसानो युरीदून वजह अल्लाह चेरा दलरी दरजामन त्यादा अल्लाह सोची अल्लाह रजा कई दाला दरजा जुन तेरई ना बदाला हुक्म न मनी चला सोई ये दाव का ना बकई और चिसने मनी कई नाई न वो मनी कीगी दाला पर तकसीम बाने बस सबर कई वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून और दा कसान उम्दई दी कामयाबो। कुरान करीम कल से और मजमून जिक्र कई बाज़ वक्त के आ मजमून डेरो जेवनों की जिक्र की बार बार जिक्र की अवकला दागे तफसीर और तशरीह बल जो की
یو ځای کې اجمال وی لنډه خبره ای، بل ځای د هغې تفسیرو کې تفصیلیو کې تشریحو کې تفسیر القرآن بالقرآن. دلته وایي چې خپلوانو ته، مسافرو ته او مسکینانو ته د هغوی حق ورکوي. دغسې سورې بني اسرائیل کې هم وایي 15 سپاره کې سورې بني اسرائیل آیت نمبر 26 شپږشتم کې وایي سورې بني اسرائیل کې وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى او ورکا خپلوانو ته حقه حق ددوی او لوی حق پتا باندې دا دی چې دین والا بیان کې، توحید والا بیان کې، مسئلہ توحید والا بیان کا. لکه سورہ بقرہ کې الله وایي وقولوا للناس حسنا، او وایي خلقو ته ښه خبره د نیکۍ خبره. وقولوا للناس حسنا، او وایي خلقو ته ښه خبره د نیکۍ خبره. خلقو ته د خیر خبره وکړه، د نیکۍ خبره ورته وکړه. نو غټه نیکي هغه توحید دی. توحید والا بیان کا چې د جهنم د اور نه بچي، جهنم نه بچي. وقولوا للناس حسنا سورہ بقرہ کې اللہ پاک وایي آیت نمبر 83 کې وقولوا للناس حسنا، او وای خلقو ته ښه خبره او احسان. دلته وایي چې خلقو سره احسان وکړي. سورې بني اسرائیل او سورې روم کې وایي چې خپل حق ورکړي، او دلته سورې بقره کې وایي وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. وبالوالدین احسانا، امور او پلار سره احسان کوي. وذی القربى خپلوانو سره احسان کوي. والیتامى یتیمانانو سره احسان کوي. وقولوا للناس، دانه چې بس یوازې دای سره احسان کوي او بل چا سره نه کوي، نه ټول خلکو سره کوي. وقولوا للناس، وای خلکو ته حسنا ښه خبره، حسنا د نیکۍ خبره. ابن جریر معنی کې حسنا کلمه د توحید. ابن کثیر معنی کوي الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. دانګه ابو منصور ماتوریدی تاویلات اهل سنت کې معنی کوي لا اله الا الله. حسنا خبره توحید مسله او بیان کا چې جهنم د اور نه بچي. دین لوی احسان بل نشتا. او بنی اسرائیل کې وایي چې حق ورکړي خپل ته، مسکینانو ته، مسافرو ته. او سورې روم کې وایي چې خپلوانو ته، مسکینانو، مسافرو ته دوی ته د دوی حق ورکړي. وآت ذا القربى حقه، ورکړي خپلوانو ته حقه حق د دوی، حق ورته ورکړي، خلقو ته حق ورکړي. دارنګه سورې نساء کې موي آیت نمبر 58 کې 58 کې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله یقینا الله یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ورکړي امانتونه، حقوق الى اهلها خپل مالکانو ته. اچھا تداغه حق ورکا، اچھا خپل حق ورکا، او اچھا سره احسان وکا.
لوی احسان بیا مسله توحید یہ توحید والا بیان کې چې جهنم نه بشي وقولوا للناس حسنا وای خلکو ته د نیکۍ خبره لوی نیکی توحید نو دلته وایي سورې روم کې فآت ذا القربى ورکا خپلوانو ته حقه حق ددی والمسکین مسکینانو ته عجزانو ته ومن السبیل یا مسافرو ته ذالک خیرون دا غورده دا چا تخپل حق ورکی دا خیر کار دی ذالک خیرون دا غورده دا خیر کار دی او بیا ویل للذین د پردا کسانو یریدون وجه الله چیرا دلری در زمن تیادا الله دا خو خبره ده د خیر کار دی خدا به هغه څوک کوي چې د الله نه یریږي دای د الله رضا لټي د الله خبره مني د الله حکم مني یریدون وجه الله ذالک خیر للذین دا غرده د پرنا کسانو یریدون وجه الله چیرا دلری در زمن تیادا الله او بیا قرآن د تفصیل کوي چې د الله رضا څوک لټي نو هغه خلک ځان نه مشړه ای ځان سره ملګری کا چې د الله د دین کار کوي د الله د رضا لپاره کوي نو ځان نه شړما لکه سورۃ الانعام آیت 52 کې وایي 250 کې ومه سپارا سورۃ الانعام آیت 52 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين او مشرها کسان يدعون ربهم چرا مدد کوي خپل ربهم بالغداة والعشي سارا ما ذکر سبا بیگاو عبادت کوي د الله خو شرط پکې داري یریدون وجهه اراده لري درځمنتیا د الله داسې خلک ځان نه ملري کوا داسې خلک ځان نه مشړه دانګي چې د الله رضا لټي ځان نه شرم او چې د الله رضا لټي نو هغه سره ځان ملګری کا ای سره ځان کلک کا چې څوک د الله رضا لټي لکه سورہ کاف کې 15 پاس سورہ کاف 38 آیات کې وایي چې د الله رضا څوک لټي ای سره ځان کلک کا واصبر آیت نمبر 28 سورہ کاف 15 پارا واصبر نفسک او کلک خپل ځان مع الذین سردا کسانو یدعون ربهم چرا مدد کوي خپل رب بالغداة والعشی سبا بیگاو سحر ما ذکرو دا اللہ عبادت کے اللہ را مدد کئی خو یریدون وجهه اراده لري در زامنتیا دا اللہ یریدون وجهه اراده لري در زامنتیا دا اللہ دا اللہ رضا لٹھئی نائی زان مل رکوا او آئی سرزان کلک کا یریدون وجهه اراده لري در زامنتیا دا اللہ دی سرزان کلک کا دی سرزان اتڑا دی زان نمل رکوا یریدون وجهه اراده لري در زامنتیا دا اللہ دا اللہ رضا لٹھئی دارنگی سورہ رات کم وئی دیار لسم اسپارا سورہ رات 22 آیات کے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين وكسان صبروا چې اکلک دې الله په دین باندې په توحید باندې په قران باندې خو ابتغاء وجه ربهم
د دې لپاره چې لټي رضامندیا د الله د الله رضا لپاره کلکی په دین باندې په قران باندې په توحید باندې واقاموا الصلاة او پابندی کوي د مونږ باندې کلکی عبادت بدنی کوي د پاره درزا د الله وانفقوا او خرج کوي دی دا الله په لار کې مما دا غمانو رزقناهم چور کړي موږ دیتاو سرن پپټا سارا نفلی والانیتن پخکارا سرا فرضی ویدرؤون او دفقی بالحسنت السیئتا پنیکای سرا بدی نیکای باندې بدی دفقی یعنی نیکای کارونه ډیر کوي ګناونه ځان سره لکه اوبو با سیلاب پشان وړي څنګه چې سیلاب غندونه وړي دا سې نیکای زیاتی کی نو عاددا ګناونه وسلمات شایو شي اولئک لهم عقبى الدار دا کسان دی لپاره عقبى الدار بهتر انجام دی دا کسان چې دی لپاره بهتر انجام دی دا الله رضا لپاره نیک عمل کوي دا الله رضا لټي یریدون وجهه رضامن اراده لري درزامن تیاد الله سورہ رات کی وئی ابتغاء وجه ربهم پارا دل ټولو درزامن تیاد الله دا الله رضا لټي دا الله رضا لپاره د دین کار کوي یریدون وجهها لټي رضامن تیاد الله دانګي سورہ روم کې نننی سبق کې وایي چې دا الله رضا لټي دا الله د رضا لپاره د دین کار کوي یریدون وجه الله اراده لري د رضامندیا د الله وجه الله رضامندیا د الله د الله د رضا لپاره مالم خرج کوي سورہ بقرہ کې آیت 272 کې وایي چې مالی عبادت کوي کو جانی کوي نو آد الله د رضا لپاره کوي ریاکاری پکې نه کوي مخلوق نه باغی باندې بدل نه اخلي د الله رضا لټي په نیک عمل سره سورہ بقرہ کې آیت 272 202 آیات کې وایي لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء لیس علیک هداهم نیشتر پتا باندې توفیق ورکول دیتا د انفاق ولکن الله یهدی لیکن الله توفیق ورکي من یشاء چاله چخوانشي چا کی جنابت پی وما تنفقوا من خیر او آسرت کوئی تاسو فلینفسکم نو فائدہ تاسو لپاره نو د الله په لار کې خرج کې نو فائدہ به تعالی ملایوي خو فائدہ به ال ملایويږي چې د الله رضا لپاره خرج کې وما تنفقون عثمان نافیا وما تنفقون مخرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د ټولو درزا د الله او وما تنفقون مخرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د ټولو درزا د الله د الله رضا ولټوا نه الله وبدلی درکې دچن بدلی بدر کې د کوم دي سورې روم کې ورپسې بیا آیت 39 کې وایي ورپسې بل آیت کې تريدون وجه الله ورپسې 39 نمبر آیت کې وایي تريدون وجه الله اراده لري تاسو درزا منتیا د الله فاولئک هم المضعفون دا کسان دیلبا دوچن بدلی ورکی دوچن مال بولا ورکی دوچن بدلی بولا ورکی او چې دا الله د رضا لپاره ذکر وکړو نو الله با بدلی درکړي الله با اجر درکړي سورہ دهر کې
ایو کم دیشم اسپارہ کی سورہ دار کی وجہ چې تو انفاق کے مال خرچ کے چا باندې ډوډۍ خورې نو هغه ته وایي چې زه دا تا نه څه تمه نه کوم. الله مالا جزا کوي. سورہ دهر یو کم دیشم اسپارہ 9 آیات انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم یقینا ډوډۍ درکوم نتا سوتاو لوجه الله لپاره درزا د الله لا نريد منكم نغورم نتا سنا جزاء بدلو ولا شکورا نتعریفو. اللہ باجرہ کئی نو جکل جنت اللہ ورکی عمل قبول کی نو قیامت کی بہت بیا وہی سورہ دہر 2 آیات کی وہ گو رہی آیت 22 اللہ بہتوئی ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ان هذا بشک داو كان لكم اتاسلرو وتاسنا جزاء بدلو دا اللہ بدل در که وکان سایکم مشکورو او عمل ستاسو مقبولو که تاسو مخلوق نتمنو کری وکان سایکم مشکورو او عمل ستاسو مشکورو مقبولو. دا اللہ رضا دا پر نیک عمل نکی او مخلوق نه پاغي بدله اخلي چې دا الله رضا لپاره دي عملو کو نه الله وي زب بدله درکړي. وکانه سایکم مشکورا او تاسو عملو هغه مقبولو الله قبول کړو چې دا الله رضا لپاره دی کو او چې نیک عمل دی کو او په دې باندې د مخلوق نه تمکه بدلت اخلي په نیک عمل باندې نالوی ما سره بیا برخه نشتا. سورہ آل عمران آیت 77 وایي کوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ان الذين بشکا کسان یشترون چې اخلي دی غرقی دی بعهد الله وعدو دا اللہ پاکامو دا اللہ و ایمانیم و پلوزنو دا دیباندی سمنن قلیلن دا دنیا لگاو دنیا ویستا ولک پنے کمل نو اولائک دا کسان لا خلاق لهم فی الاخرت نیستا اس برخاو دی لرا پا آخرت کی لا خلاق لهم فی الاخرت نیستا دی دپارو اس برخ پا آخرت کی و تعالی عجر بنور کئی ذکر دبا مخلوق نوشتا بدلا لا خلاق لهم فی الاخرہ نیستا اس برخ دیل رب آخرت کی نیک عمل دادا اللہ رپا رکولو کہ اللہ با بدلا در کئی چلا اللہ رپا ردیو کی او کو نیک عمل دنیا کی بم بدلا در کئی او آخرت کی بم بدلا در کئی اور جیتا پا نیک عمل باندے دا مخلوق نا بدلوی تا دنیا کے نو لا خلاق لهم فی الاخرت نیستا اس برخ دیل رب آخرت کے اور چی مخلوق نا ریوی نشتا نو اللہ و بدلہ در کئی. سورہ آل عمران کی 199 یو کم 200 آیات دا آخری آیات نے او مخ کی آیات 199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ نبیاوی لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ نور کینا اخلی پیتنو دا اللہ سمنن قلیلا دا دنیا لگاو نو اولائے کا دا دنیا لگا ذکر سورہ نساء کی وی دا ٹھول دنیا کے تاتا سوک در کئی دا یو حرف و مقابلہ کی دا ٹھول دنیا دا لگا دا سورہ نساء کی آیت 77 کی وی قل متاع دنیا قلیل ویا سکه د دنیا لګلا د ټول دنیا قلیل ده زکه وتوي سمنن قلیلا
لا ترونا بآیات الله نور کین اخلی پیوز دایتونو دا اللہ سمنن قلیلا دا دنیا لگاو مخلوق نری وینستا پا دین بانی دی مخلوق نا پنیک عمل دی مخلوق نا بدل وینستا نو اولائک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان دی دا پر اجر دی عند ربهم پنی درب دا دی باندی اللہ با اس بدلی در کی مخلوق نری بدل وینستا نو اولائک دا کسان لون سنے دلیل رو اجرم عند ربهم بدل دی پنی درب دی باندے اللہ با اس بدلی در کی مخلوق نری بدل وینستا اللہ با بدل در کی پنیک عمل باندے دی مخلوق نا بدل ویستا نو اللہ وی لا خلق لهم فی الاخرہ نسر دی دا پر ازبرخا پاخرت کی او بیا نور تفصیل کواری بیا نور تفصیل ہم کئی سورہ ہود کے 12 اسپارہ 15 آیات کی بیا نور تفصیل کئی القرآن یفسر بعضو بعضا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا يبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة إلا النار من كان يريد الحياة الدنيا سوچے رادہ لری دا جن دا دنیا اپا عمل دا دین باندے وزینتها خید دی دنیا و دین باندے نوافی الیم پورا ورکنگا دیتاو اعمالهم بدل عملنو ددئی خلقنا بدلا والی وربکی فیہا پری دنیا کی وهم فیہا لا یبخسون او دای سره په دې کې کمه او نکړې شي نو دنیا کې با دین باندې عزت د خلکو کې یعنی بدله به خلق نوادي نو اولائک الذین دا کسان دي لسلم فی الاخرته نشره دیل په آخرت کې الا النار مگر اورو الله وتا سزا بیا ور کوي دا اللہ دین باندې مخلوق نہ تمو کا دارنگی بیا سورہ شورا کے 15 اسپارہ سورہ شورا کے 6 آیات کے آل طبیعت تفصیل کئی من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نوته منها وما له فی الآخرت من نصیب من کان یرید حرث الآخرت سوچ ارادہ لري د اجر د آخرتو د فصل د آخرتو د کروندې د آخرتو د اجر د آخرتو ونی کمل باندې نزيد له فی حرثه زیات وکم دلرو او فصل دلکې ومن کان یرید حرث الدنیا او سوچ ارادہ لري د اجر د دنیا نوته وربکم دتاو نیک عمل باندې خلقنا اجر اخلی نا اللہ وی وربکو خو بیاوی وما لهم فی الاخرت من نصیب انوی دلرو فاخرت کے حس برخاو وما له فی الاخرت من نصیب انوی دلرو فاخرت کے حس برخاو شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہو د سن 1984 دورہ کے چاپ کیسٹوں کے موجود دا 66 نمبر کیسٹ تے او پدی ددی آیات دلان دی آغوی شیخ القرآن احمد دین بکار کی دنیا گٹھی آخرت کے وقت اجر نشتا دنیا کے وقت پدین خوراک جائز دے کنا وہی پدی کے دا آئمو اختلاف تے درے امامان وہی دنیا کے وقت جائز دے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دنیا کی مت ناجائز دے اور حرام دے اور ویسے القرآن رحمہ اللہ فرمائی پدے بانے ٹول سلور والا امامان متفق تھی کہ آخرت کے وقت اجر نشتا ذکا دا آیات بیا پیش کئی وما له فی الاخرۃ من نصیب نو دنیا د دین کارو کا او په دین باندې مخلوق نه تمام کو د دین کار الله لپاره وکا
دلتا سورہ روم کی وئی آیت نمبر 38 نننی سبق کی فآت ذا القربى وسور کا خپلوانو ته حق ددو حق ددئی والمسکین و مسکنانو ته وابن السبیل و مسافرو ته نن خپل حق څوک ورکوي چې غریب وي عاجز وي مسکین وي نو هغه ته مړی ولتا وایي په مړی ورته غلی کېږي وجنې مړکی یې ازمکه تیالي پوله پټې ته اخلي چې عاجز وي مالدار سره هغه باندې ظلم کوي زیاتې کوي الله زیاتې مه کوه خپل حق ولا ورکا که حق نه ورکې قیامت کې به حساب کتاب کېږي او بیا پردې حق الله نه بخي خپل حق ولا تعالی وبخي کما فیرتو کې پردې حق نه بخي ذالک خیر دا ورد للذین دفردا کسانو یریدون وجه الله یرا دلری درزامن تیاد الله دا الله رضا چلټي نه بیا دا الله حکم منی واولئک هم المفلحون او دا کسانم دی کامیابو دې باندې بلغونډي تفصیل بیا سوال کوو چې دا کسان کامیاب دي نو دا کامیابو کسان بیا قرآن بیا نور تفصیل کوي اب ان شاء الله سوال کوو واولئک هم المفلحون او دا کسان دی کامیابو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين